او بعض مفسرین وی د قدر معنا دا عزت عظمت. لیلۃ الشرف دا داسې شپه ده چې بده کې الله جل شانه رحمتونه نازلې، بده کې الله جل شانه برکتونه نازلې، بده کې الله جل شانه د مغفرت عام اعلانات کوي. فلان فلا ابن فلان او بخلو، فلا ابن فلان او بخلو، د فلانی مغفرت می مکو، د فلانی مغفرت می مکو. په دک شپه کې دا اعلانات کیږي. نو ځکه دې ته لیلۃ الشرف د عزت والا شپه ویل کیږي. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم با کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د رمضان په اخیری عشره کې اعتکاف کولو. اسه کومه تاسو د نبی علیہ السلام په زندګۍ نظر واچو نو موږ ته دغه حدیث هم ملاویږي چې نبی علیہ السلام پورا رمضان اعتکاف کړی دی. داسې احادیث په ملاویږي چې 100 ورځې اعتکاف کړی دی. او داسې روایت هم شته چې نبی علیہ السلام د رمضان په میاشت کې د اخیری عشره اعتکاف کړی دی. او اعتکاف څومره کړی دی روایتو کې راځي نبی علیہ السلام به د اعتکاف دومره خیال ساتلو، دومره پابندي به کوله حتی توفاه الموت، در دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا نه پرده فرمایله وفات پرال. د مرګ د اخر لمحات پورې چې کم رمضان د نبی علیہ السلام زندګۍ کې راغلی دی چرته اعتکاف نه دی پرېغوستی. د دې وجنا روایتو کې راځي چې نبی علیہ السلام د رمضان په ابتدا کې یو قبه ته یو خیمه ته ننوتو د اعتکاف په نیت. چې 10 ورځې تیر شوې نو سر مبارک د خیمه نه روخ کو او وی فرمایل چې بده اولنې عشره کې د لیلۃ القدر شپه نشته. بیا نبی علیہ السلام خیمه ته دوباره ننوتو چې 10 ورځې نور تیر شوې دویمه عشره نو سر مبارک روح کو او وی فرمایل چې بده دویمه عشره کې هم د لیلۃ القدر شپه نشته. بیا نبی علیہ السلام د نن تشریف یوړو چې کله د لیلۃ القدر شپه اعتکاف ختم شو اخیری عشره مو شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د لیلۃ القدر شپه تعیین او شو چې د فلانه شپه ده پکې. نبی علیہ السلام چې اعتکاف نه وروته صحابه ته داغه اطلاع ورکوله چې دا فلانه شپه د لیلۃ القدر ده. خو لیکن یو دو صحابان داسې وو چې هغوی په خپل مابین کې بحث مباحثه شروع و په یو معامله کې چې هغې د جنگ شکل اختیار کړو چې نبی علیہ السلام د هغې حالاتو ته وکتل نو د هغوی د بحث په وجه باندې د نبی علیہ السلام د شپې تعیین واپس اوچت کړی شو او بیا وفرمایل تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. اے صحابو د رمضان په اخرنه عشره کې پتاک شپو کې لیلۃ القدر ولټوي تلاش کې. نبی علیہ السلام نه چې دا تعیین واپس اوچت کړی شو دې کې ډېر لوی حکمت پروت خصوصا زمونږ د پاره. ځکه زمونږ چې کم ځای کې مطلب صرف اک ځای کې حاضرېږو مطلب حاصل کو بیا نه مخکې ودرېږو نه وروسته ودرېږو. نو که مونږ ته د اول نه پته لګېدلې وي چې په آخرنۍ عشره کې دا فلانۍ شپه د لیلۃ القدر ده نو مونږ به صرف دقه کې عبادت کولې او دې نه مخکې وروسته شپې چې کومې د رمضان نه دې کې به هم نه کولې. نو الله په مونږ او تاسو باندې خصوصي کرم وکړو چې د نبی علیہ السلام نه د لیلۃ القدر هغه تعیین اوچت کو. نو اوس په آخرنۍ عشره کې 15 ورځې داسې دي چې انسان د لیلۃ القدر فضیلت حاصلول غواړي نو 15 شپې به عبادت کوي. نو 15 شپو کې خامخا یو شپه راځي. هغه 15 شپې کمې کمې دي 21واں 23واں 25واں 27واں اور 29واں دا 15 شپې دي. نو چې انسان 15 شپې دا عبادت لور کی نو بده کې یو شپه خامخا د لیلۃ القدر. او چې کله موږ د دنیا په کارونو کې مصروف یو نو موږ چرته 15 شپې عبادت کولی شو. غونډه ورځ کارونو کو نو شپې خو بیا آرام کو
نو رب ذوالجلال لمن یو بل احسان کو شریعت کې را باندې حکم نافذ کو چې تاسو د اخرنه عشره د 10 ورځو اعتکاف وکړئ نو چې کله انسان مسجد ته راشي د اعتکاف په نیت او عبادت کوي نو دغه شپه په خپل راځي بنی اسرائیلو کې دا یو قانون وو چا چې با زر میاشتې عبادت وکړو ناغه تبع عابد وي دا عابد عبادت گزار دی نو چې دا واقع صحابه وره دا غوي تډیر رشک پیدا شو اخو ډیر د عمل والا خلکو چې زر میاشت عبادت دومره زیات عمر دا غوي کاش چې زمونږ هم دومره عمر وي مونږ هم دومره عبادت کړي وي نو بده کې حضرت جبرئیل علیہ السلام وحی وروړه اے الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ملګرو صحابو ته دی وای خفکیږي ما تاسو لا الله جل شانو بطور تحفه یو داس شپه درکړه چې تاسو په